نه کمیس او بنین د دواړه د خمتا کپړې چولې وي او پاس په باندې بنینو نو دغه دواړه اوچت کړي دي او دن خالص وجود ته بیا د چړې زور ورکړی دی او بالکل په سینه باندې والي دی په زړه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. زور خان مو تاسو ګورئ تحقیق نیوز. تاسو به زمونږه په سوشل میډیا باندې د یو ماشوم ګلالي تصویران کتلي دي. د پرون ورځې اول د لاپته پوسټونه چلیدل، بیا خبر راغی چې دغه ماشوم وړوکی ګلالی چې دی دا په بې دردۍ سره قتل شوی دی او هغه داسې قتل شوی دی چې د پلار نه مونږ پوښتنه کوله او خبرې چې مونږ وردي نو ما ورته مې بس یاره مخکې مسلمه نه شو زه چې کومه خبره وکړه هغه د اورېدلو نه ده چې دا ماشوم یې په کومه طریقه وژلی دی او زمونږ د دې اواز اوچتولو مقصد دا دی چې دارنګې ظالمان چې په کوم ځای کې دي چې هغه د عبرتناک سزا هغوی ته میلاویږي. د ضلع مردان پولیس چې دی هغې کې بر وخت کاروایي کړې ده او د پولیسو د سټیټمنټ مطابق هغه ملزم چې دی نو هغه د پولیس سره په مقابله کې چې دی هغه انجام ته رسېدلی دی. د پلار یې سره موجود دی، مراد علي نوم یې دی. د ده نه به پوښتنه کوو د دې ماشوم عمر څومره و، د دې ماشوم د چا سره څه پوله پټی شریک و، د ماشوم داسې څه جرم کړی چې دته دومره اذیتناک مرګ چې دی نو هغه دته میلاو شو. زما نوم مراد علي دی او زه پی ایچ ډي استاد یم او زه ورسره سیکنډ ټایم کې خپل د پیسټیساید او د سیډ دوکان هم ورسره کوم. د حادثه داسې راپېښه شوه چې زه پرون کور ته راغلم نو تقریبا 2 بجې وې. دا ماشوم چې دی نو دوی بار لوبې کولې او پوکڼۍ موکڼۍ ساله بله یو بل ته پړسوله نو ما بس دونه دا فکر نه کوم زه دوی اوس سبق ټایم دی نو خیر دی که لږ ساعت لوبې کوي نو دي کې بیا په دې کې چې دوی ما روټۍ خوړل دوی راغله ما سره روټۍ مو وخوړه. نه نه بعد ما مونځ وکړو چې مونځ نه پس دوکان ته واپس راغلم نو دغه دوران کې دا ماشومانان چې دي نو دوی لوریان مې هغه وخت کې مدرسې سبق ته لاړل خوا کې زموږ سره چانه په چانه جوخ کور دی چې د ماشومان هلته سبق ته لاړل نو د ماشوم چې دی دمه پسې یو 15 منټه پسه منډه کې چې یاره زم سبق ته ځم نو چې دې څنګه تللی دی هلته کې نو بس دای په ور کې تماشا کړې ده واپس د کوم قاتل چې دغه کو نو بس هغه بیا څه پوکڼۍ موکڼۍ څه شي ورته ښولې ده نو یې ځان پله روان کړی دی خپل خالي کور پله. نو چې دغه کار څنګه شوی دی نو د ماشوم عمر څومره د ماشوم عمر چې 3 کاله او 1 میاشت دی. اوس چې څنګه د ماشوم لکه ګډوډ شي دغه 4 بجو ټایم کې نو د ماشومانو ما پسې راغی سبق نه چې محمد نه راغلی محمد عبدالله نو زه راغلم د دوکان نو دوی سره په موټرسایکل باندې دوی مې سره راکېنولې لوریانې او چې راغلو په محله کې مو ګرځېدو بیا دلته خپل خپلوانو کره مو معلومات وکړه خو ماشوم میلاو نه شو. بیا موږ وایي چې بیا موږ اف آی آر دپاره پولیس ته لاړو. هغې وایي چې خیر تاسو لږ صبر وکړئ کیدای شي ماشوم چې خپل خپلوانو کې چا کره تلي نو بیا چې کله لږ تیاره شوه نو موږ یاره اوس نور صبر ځکه نه شو کولی چې ماشوم دی هغه د ماښام بانګونو سره هغه ته خوب ورځي غوده کېږي نو موږ چې کوم ځای کې اوسېدی نو دغه ماسخوتن مونځ ټایم کې دا ماشوم چې دی دا موږ ته خوا کې دغه قاتلانو کور مخې ته په ځنګل کې مړ پروت و. دار ته چوي دا هسې بس موږ دغلته کې موږ راشه ګرځېدلی د لښتو مختو کې خوا کې وګورئ چې ته که پوره یي چې نو دغلته کې چې ګورې نو هغه ځنګل کې خوا ته ماشوم پروت و دغسې و. نو زموږ په ذهن کې لکه 1% هم دا یقین نه و چې دا ماشوم به څوک مړ بهږي. موږ خو یا به دونه وړوکی ماشوم دی هغه سره چا څه کار چاکرې به یا به لوبې موبې کوي یا به چاکر په لوبو کې وده شوي لکه زموږ په ذهن کې 1% هم دا نه راتلی چې یاره دا ماشوم به څوک مړ کړي یا څوک به ته نقصان ورسوي. او بیا چې ما کوم حالات ولیدل نو بس هغه زموږ د کنټرول نه بهر و. نو الله پاک ته بس رحم په چړو باندې حلال کړی و دی په چړو باندې دننه په سینه باندې والی و او بیا د ماشوم ته په خوله باندې د چغې په وجه باندې چې د چغه والی دوی لکه موږ سره چنه په چنه کور هم و نو ده ته په خوله باندې لاس کېښودی نو د لاس هغه نشانات چې دي دا د مخ باندې او په زنه باندې په هر یو ځای باندې هغه نشانات جوړ شوي وو زور یې یې ورکړی دی. نو تاسو ماته ووایئ چې لکه د ده نه کمیس لر کړی دی او د هغې نه پس یې بیا په چاړو ورکې د ده نه کمیس او بنین د دواړه د خمتا کپړې چولې وي او پاس په باندې بنین و نو دغه دواړه یې اوچت کړي دي او دننه خالص وجود ته بیا د چړې زور ورکړی دی او بالکل په سینه باندې والي دی په زړه باندې لاندې باندې بل ځای باندې ګزار نه دی کړی نه په خېټه کې ګزار کړی بس په یو ځای ګزار کړی دی هغې سره بس ماشوم چې دی نو هغه به خپل نوم نه شو اخیستی صرف د یوې خور نوم بې اخیستی شو او باقي پاتې د چا نوم بیا نه شو اخیستی.
نو بس بس په دغه لوبو کې بس دغه ماشوم لړو پکې. دې نه پس چې ماشوم مونږ څنګه راوړو کور ته مې راوړو نو بس دغه هلک چې دی دغه وخت کې زمونږ نه سیټ ته شو. هسې به مونږ سره چې کوم یو ځای بل ځای مونږ ګرځېدو ماشوم پسې همدې به مونږ سره ګرځېدو دې سره ګرځېدم دې به سره ګرځېدو. خو چې کله مونږ دغه ځای ته ورنږدې شو دغلته کې د خپې راسپکې کړې سیټ ته شو چې بهي اوس ځای ته دې ورسېدله. نو بس زه دې سیټ ته شو چې څنګه ما ماشوم راوچت کړو نو بس زما خو یقین او هر یو شک هر یو شی برابر و چې دا هم د ده نه خالي نه ده. لکه زما نه چا سره پوله پټه شته نه مې دې سره پوله پټه شته. په دې شک څنګه راتله؟ په ده مې شک داسې راغی چې لکه ده په هر کله چې په زه داسې ورغلم نو دغه پوکڼۍ موکڼۍ او دغه چې دین په دغه ورځ باندې ماته ډېرې خبرې وکړې چې دونه پوکڼۍ ماته واخیستې دونه مې ماته واخیستې او لکه او دغلته کې دې خپل وروري ورونه وو هېڅ یې پوکڼۍ نه اخیستې. د دې ملزم د ده عمر څومره؟ د ده داسې 28-30 سال عمر به وي. د دې ملزم او جی او نو بیا څه چلو شو؟ نو بس ماشوم مونږ راوچت کو په ویلپیر امبولانس ته مو راواچولو دغه ته مو راوړو. کیدای شي دغه خو چې ما پورې د کله د وجود وجنګېدو نو ما پورې وینه ډه شوه نو ما خو کیدای شي دا ماشوم چې په خټو مټو کې لوند شوي راډون شوي دغه شوي دا یې پورې دا پته نه وه چې دې کې په چاړه لګېدلې لومبې ماته پته نه چې په چاړه لګېدلی دا و چې کله زما وجود پورې راجوخ شو د ده وجود لکه زما وجود سره یخ شو ما په ځان باندې وینې محسوس کړی نو ما ته پته ولګي چې یا خو دې ویشتې دی او یا په چاړه ماړه باندې والی شوی دی. نو بس هغه چې مونږ په ګاډي کې راواچولو نو چې څنګه مونږ په ګاډي کې دنه هغه نشان هغه ځایونه چې کوم دي نو هغه ټولې چې کوم دکې وینې وې نو دغه ځایونه مونږ چک کړو نو هغه کې سورې مورې نه وه چې مونږ څنګه لمون اوچته کړو بلې مو اوچت کړو نو هغه ځای کې د زړه سره خوا کې یو غټ د چړې سورې وه چاقونه وه. ملزم چې دی نو هغه خپل منطقي انجام ته ورسېدو خو زمونږ ماشوم چې دی نو هغه ملزم د روپیا نه و او زمونږ ماشوم د لکونو کروړونو نو بس نو که د ملزم ورته کې 100 کسان مړه شي زمونږ کمی چې دی نو هغه ناممکنات دي. ماما را سره موجود دی او مونږ چې راغلي یو نو بس دې په مخه باندې جاړي او دغه ماشوم باندې هر سړی جاړي د دې ګاونډ چم ګاونډ چې دلته کې څوک راځي نو د هغه د سترګو نه به ورسره اوښکې بهیږي. زه چې دې تصویر ته ګورم زه بس زموږ په زړه کې سوري وکړو او داسې کوسل مرداران شي خو زما یا عبدالله به ما ته رافانه سي نه به راته هغه ووایي نه به راته وخاندي. جی د پولیس ډپارټمنټ خو موږ شکریا ادا کوو چې دومره بر وخت کاروایي وکړله او هغه یې منطقي انجام ته ورسوه. زه خپله د ماشوم ماما یم او ډېره اندوښناک واقعه ده او زموږ معاشره لکه دې حد ته رسېدلې ده او خاص کر دا چې کوم نشهیي مواد دي دا هلک بس نشه کول نشه یې کوله جي دا چې کوم دی نو وایي چې آیس استعمالو د مخکې قرآن مجیدونه هم سوځولي وو نو لکه داسې دا مونږ له پکار دی چې خپل ماشومان خپل نوجوانان د دې آیسو نه د دې څیزونو نه وساتو دا زمونږ د ټولو مشترک ذمهواري ده ځکه چې بیا به داسې درنده خلک نه پیدا کېږي په دې معاشره کې خو مونږ د دې په وخت تدارک ونه کړو د دې مخنیوی مو ونه کړو نو دا صرف په پولیسینګ باندې نه کېږي چې مونږ لکه پولیس ډپارټمنټ خپل کار به کوي خو لکه د معاشرې له هم پکار دی چې د داسې خلکو مخنیوي وکړي او معاشره صحیح لارې طرف ته روان شي. ډیره مننه کتونکو تاسو د دې ماشوم د پلار خبرې مو اورېدې هغه د ماماګانو خبرې هم تاسو واورېدلې او انډې دا دی منشیات دا یوازې د سرکار ذمهواري نه دا زموږ په دې چارپیچل کې زموږ په دې معاشره کې چې کوم مشران دي کوم کشران دي دا د هغوی هم ذمهواري ده. یو داسې ګلالی ماشوم د هغه د مور د زړه نه به الله خبري هسې سوچ کول پکار دی د ماشوم دا تصویر تاسو په دې سکرین باندې ښکاري د هغه په دې خوله کې د خندا ته وګورئ دا به د دې مور پلار د زړه نه وځي